زه ورسېدم په هغه وخت کې دغه چې کوم دی ژوندی و، بیا هغه د بعد چې کوم دی د حق ویر کړلو. ګاډي والا پلار و، پلار یې وفات شو. موږ ټول یوه کورنۍ، موږ ټول بچی دی، موږ بچی دی. پوه شوې، ګاډي والا څوک نه و. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د وخت موجود یم د کوهاټ نواحي علاقه میاګړي، چې تاسو ته پته دی چې بله ورځ یو واقعه شوې وه د کوهاټ جنګل خیل چشمه جات کې، چې هغه کې نامعلوم افراد طرف نه فایرنګ شوی و، چې په هغه کې 2 کسان چې کوم دی هغه مطلب د جان بحق شوي وو. په دې کې یو بدقسمته نقیب الله و چې د هغې عمر 14 کاله و. زه راغلی یم د هغې کور ته، د هغې دلته کې چې کوم فیملی ممبرز دي هغو سره خبرې اترې کوو چې نقیب الله چې کوم دی دا ولې قتل شو، او دې سره سره چې کوم دی د نقیب الله نور داسې د ژوند څه مشکلات وو، او پولیس دې سره څومره پورې تعاون کړی، د داسې ټولې خبرې اترې به دیو سره کوو. مونږ راغلي وو دې وخت د هغې کور ته، د دې مشرانو سره خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. بالکل ګرانو کتونکو، تاسو چې څنګه ګورئ ما سره د نقیب الله هغه بدقسمته نوجوان چې د هغې عمر 14 کاله و، د ځواني بهار یې صحیح کتلی و یا نه و کتلی، خو بدقسمتۍ سره د بېګناهي مرګ کې چې کوم دی دې جهان نه لاړو. مونږ به الله ته دعا کوو چې الله پاک ته دې کور والا ته صبر ورکړي. د دې فیملی ممبرز ما سره ولاړ دي، ترونه ما سره ولاړ دي، دیو سره خبرې اترې کوو د نقیب الله حوالې سره. ټولو نه پهله خو چاچا زه خپل طرف نه، خپل ټیم طرف نه په دې واقعې باندې تاسو ته تعزیت کوم چې داسې یو واقعه وشوه چې دا هېڅکله چې کوم دی مونږ نشو هېرولی. دا راته ووایه چې کومه بدقسمتۍ سره د کوهاټ ځنګلو چشمه جاتو کې کومه واقعه وشوه چې هغې کې نقیب الله چې بې ګناه یو ګولۍ سره ولګېدو او هغه چې کوم دی دې دنیا نه لاړو. دا واقعه څنګه وشوه، په دې باندې لږه روشنۍ واچوه. دا جي بس داسې وشو که نه چې موږ د تره زوی ټلیفون وکړلو چې یاره داسې فیرنګ کې ورکې ولګېدو. زه چې کله کور نه ووتلم، بس میاګډۍ نه زه روان شوېدل، ما سره حفیظ الرحمن ورور سره و. لاړ هسپتال ته کله زه ورسېدلم نو بس دوی حق ورکړی و، نو هغه په خپلې خولې باندې هېڅ بیان نه ما اوریدلی دی نه یې هغه کړی دی. صحیح. څنګه چې زمونږ شایان رور خبره وکړه چې کله واقعه وشوه نو ټولو نه پهله زه ورته رسېدلی یم. شایان به یې دا راته ووایه چې هلته څه سیچویشن و، خلکو څه ویلو، زیشان وایي هلته بس نور خو څه داسې نه و چې زه هلته ورسېدم نو مو کور والا څوک هم نه و، یوه زنانه رسېدلې وه ورته، ځکه چې هغه ته کال شوی و چې یاره تاسو راشو، او بیا همغو ما ته کال کړی و، زه ورته ورسېدلی یم په 2م نمبر کې. نو بس هغه هېڅ هم نه دي شوي، خو چې زه ورسېدم په هغه وخت کې دغه چې کوم دی ژوندی و، بیا هغه د بعد چې کوم دی د حق ویر کړلو، او نور چې کوم پولیس کاروایي وه هغه هم وشوله، هغه کې هم څه داسې هغه میلاو نه شولو. نو ټیک شولی. دا راته ووایه چاچا، دا واقعه چې د علاقې کې ډېر زیات خلک خفا دي د کوم نقیب الله و یا تاسو د هغې فیملی والا تاسو چا سره څه ذاتیت یا څه لانجه داسې څه دغه و؟ نه جی اوسه پورې نه موږ سره چا بحث نه موږ چا سره بحث دي. صحیح. او بس بدقسمتۍ د وجه راځي به کوهاټ بازار کې اکیډمي کې ټیوشن یلو، بعدا ګرمي ټایم و، حالانکې ټول خلک ځي هغه ته لمبېدو لپاره که نه، به دې هم زړه وشو چې لاړ شه چکر ولګوه ولمبه، ورځ هلته لاړلو بس دا واقعه راپېښه شوله. صحیح. ښه. دا راته ووایه چې د پولیس طرف نه تاسو سره څه تعاون شوی دی او که نه؟ جی بس پولیس خو پرون راغلی و، او جی بس هغه ویلو چې یاره تاسو داسې چل وکړو چې موږ سره لږ هغه وکړو که نه، تاسو څه چا باندې دعوا وي یا څه هغه وي، نو موږ خو چا سره بحث شته نه دی، نه به دښمني شته دی، نو موږ سره چا بحث شته دی، نو حالانکې موږ لکه نامعلوم هغه نشو کولی، دعوا نشو کولی. صحیح. څنګه لکه نه موږ ته معلوم دی که نه چا کړي چا نه دي کړي. صحیح. په سوشل میډیا باندې چې کله دا خبر وچلیدو چې نقیب الله چې د هغې عمر 14 کاله دی،
اور دا چې کوم دی یتیم دی او د دې پلار مور چې کوم دی هغه هم وفات شوي دي او د دې ورور چې کوم دی هغه هم علیل دی دا خبره رښتیا دی بالکل دا صحیح خبره ده صحیح مشر ورور دغه لکه دماغونه لګي صحیح نفسیات یې ټیک نه دي نو دا د کور واحد ماشوم و چې مطلب دی به د کور کفالت کولو صحیح نو دا راته لږ ووایئ چې مطلب دی نقیب الله تب د تاسو انصاف دپاره چا نه غوښتنه کوئ الله ته سوال کوو ته مو بدلا غونه الله والا صحیح مو چا باندې ته دوا نه کوو ته هغه نه کور باندې بد مو بچی دغه شهید دی مرګ دی بس مو چا باندې دوا نه کوو صحیح د مو بچی دی او ته بس الله مو بدلا ونه والا صحیح دا راته ووایئ چاچا چې د کور نظام یې څنګه چلېدو مطلب د ګټې څوک وو یو نقیب و چې تاسو څنګه خبره کوم ګټې والا پلار و پلار یې ته وفات شو مو ټول یوه کورنۍ مو ټول بچی مو بچی دی پوه شو ګټې والا څوک نه وو صحیح پوه شو د یو ورور دی دا هم د لکه دا یې ورور دی دا هم د مته د هغه نه دی د وړوکی هغه نه وړوکی دی خو بس مونږ دا الله نه دا غوښتنه تیارې دا به لوی شي مطلب ذهني مو حافظه کولو ډېر ذهن والا و نتخوانه مو بس د الله خوښه والا واخیستو بس مو بخلی دی ټیک شوله ګرانو کتونکو ستاسو خبرې اورې د نقیب الله چې څومره ترونه دي او د مشر حاجي صاحب هم خبرې وکړې مونږ دا دعا کوو چې الله پاک دې دې ته انصاف ورکوي یقینا دا ډیره د غم خبره ده چې داسې یو واقعه وشوه چې هغه کې ګل غوندې ماشوم چې هغه د کور کفیل و چې هغه د کور کې د ګټې والا نور څوک نه و چې تاسو یې ورور هم ګورئ دا هم علیل دی والد صاحب هم وفات شوی دی معلوماتو تر مخه په کلي کې یو جرنل سټور غوندې و چې هغه کې پاپس وغیره هغه به دی دغه کولو هغه سره به د کور چوله چې کوم دی هغه چلیده مونږ راغلو دا ډیره بیکورډ علاقه دی مطلب دی مونږ ډیر سفر وکړو هغې د بعد د دې کور ته راورسېدو زما اواز چې چېرته رسي زه امید ساتم چې تاسو به دې سره خپل کومک کوئ د رابطې نمبر چاچا تاسو خپل ووایئ که زمونږ څوک صاحب حیثیت خلک تاسو سره څه کومک کول غواړي یا تاسو سره په دې کیس کې څه امداد کول غواړي 0330 جی 1378 742 یو ځل بیا ووایه 0330 1378 742 صحیح تاسو ته چې څنګه پته دی چې د کوهاټ امن آی روز خرابېږي لګیا دی داسې بې ګناه خلک صرف نقیب الله نه داسې که تاسو سوچ وکړئ د کوهاټ آی روز داسې واقعیات کېږي چې په هغه کې بې ګناه قتلونه کېږي حکومت ته چې کوم زمونږ د سکیورټي ادارې دي چې د هغو کار دا دی چې عوام ته تحفظ ورکړي هغو نه څه غوښتنه کوئ سره د هغو بس اختیار دی که ته امداد ورسره کوی شي څوک نو مونږ داسې چاته نه وایو تېره مونږ ته د که چا خپل دغه زړه نه چا دیو سره هغه وکړو نو ټیک خبره ده نور مونږ چاته چا غوښتنه هم نه کوو هغه هم نه کوو ورکوي به الله مونږ ته کوي هغو ته بیا الله ورکوي انشاءالله صحیح پوه شوې صحیح شوله ګرانو کتونکو خبرې تاسو واورېدې د نقیب الله د فیملی والا زه امید ساتم چې نقیب الله ته به انصاف ملاویږي اور نقیب الله د بېګناه قتل چې کوم دی دا صرف د دې فیملی نه بلکې دا د پورا کوهاټ د معاشري قتل دی اور دغه چې کوم دی د کوهاټ سکیورټي ادارو دپاره چیلنج جوړ دی چې هغه همیشه د کوهاټ کې د امن راوستلو کې ناکام شوي دي زه امید ساتم چې انشاءالله دا چې مطلب دی داسې واقعات چې کوم دي هغه به ختمیږي او داسې بې ګناه قتلونه څنګه چې تاسو د نقیب الله مرګ وکتو چې صرف نقیب الله نه نقیب الله ژوند سره د دې خویندې او د دې چې کوم دی دغه رور والد صاحب هم وفات شوی چې هغه واحد یو کفیل و چې هغې به د کور نظام چلولو خو بدقسمتۍ سره د بې ګناه قتل وجې نه چې کوم دی هغه هم ونه لاړو نو زه د چې کوم زمونږ سکیورټي ادارې دي یا زمونږ نور داسې صاحب حیثیت رونه دي چې چېرته زما آواز رسي زه خو دا ریکویسټ کوم چې څومره تاسو نه کیدای شي د دې فیملی سره تعاون وکړئ او چې څومره سکیورټي ادارې دي هغه د نقیب الله ته انصاف وکړي انشاءالله یو نوي پروګرام سره به بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر هغې پورې د خپل ځان د خپل بچو ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان